پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ناس ته صحابه ور سره چاپیره دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې خبرې وکړې. وی حبب الی من دنیاکم ثلاث، ما تاسو د دنیا نه درې خبرې دا ډېرې زیاتې محبوبې دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته غونډه دنیا کې درې خبرې محبوبې، دا غي نه وروسته صدیق اکبر ته غونډه دنیا کې درې خبرې محبوبې، بیا عثمان ذی نورین ته درې خبرې محبوبې، بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته درې خبرې محبوبې. دا غي نه وروسته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تاسو خپل نمبر واغس ما ته را درې خبرې محبوبې دي. دا غي نه وروسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جبرائیل علیہ السلام بیا راغی رب کائنات وای چې زما را درې خبرې چې کوم دینه دا محبوبې دي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اول نمبر واغس وی حبب الی من دنیاکم ثلاث، ما تاسو د دنیا نه درې خبرې دا ډېرې زیاتې محبوبې دي. دی الفاظو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره عجیب الفاظ او فرمایل حبب الی من دنیاکم، ما ته محبوب دي تاسو د دنیا نه. مطلب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سره څه قسمه محبت نه و، صرف او صرف د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نظر کبو ندا په دین باندې و، نظر کبو دا په آخرت باندې و. نزګه پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې تاسو د دنیا نه ما ته درې خبرې دا ډېرې زیاتې محبوب دي. و نبی علیہ الصلوۃ والسلام کومې درې خبرې وکړې چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته محبوب وي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داسې جامع خبرې وکړې چې هغه کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته دراتلو او د رسالت تمام مقصد چې کوم دی او خلاصه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغونډ کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل نمبر 1 ما ته تاسو د دنیا نه نمبر 1 خو چیز دی نو دا خوشبو ده. نمبر 2 چې ما ته تاسو د دنیا نه محبوب او خوښ چیز دی نو دا نیکه بیبی ده. دریم نمبر چې هغه منځ دی چې زما د سترګو یخواله الله په هغې کې یخودی دی. دا درې خبرې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته محبوبې وزدارې سې جامع خبرې دي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله دنیا ته رالیږلو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته د راتلو مقصد سو د انسان ظاهري او باطنی صفائی کول، چې انسان د ظاهر کې هم صفای باطن کې هم صفای، او بیا چې ظاهر او باطن د انسان صفا شي ډېر الله محبوب وګرځي، د جنت تطلو والا چې کوم دی نو دا وګرځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا درې خبرې داسې وکړې. نمبر 1 ما ته تاسو د دنیا نه محبوب سي دا خوشبوئی ده. خوشبوئی سره د انسان ظاهر چې کوم دی نو دا معطر شي، خوشبوئی شي، د انسان ظاهري جسم چې نو دا پاک شي. یو انسان دی د په یو محفل کې کېناست نن سبا ګرمۍ کې خامخا د انسان د بدن نه د خولې بوی ځي، مجلس کې چې کوم دی نو خلکو ته بد لګي. کم یو انسان چې عطر ولګي او خوشبویه شي نه بیا که لرې یو انسان ناست خو نږدې پره پسې راځي دغه وایي زبردست عطر یې لګولي. نو خوشبوی سره د انسان ظاهر صفا شي او ظاهر طرف ته انسان رغبت چې کوم دی نو میلان شروع کړي. او دویم نمبر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایل ما تاسو د دنیا نه نیک بیبیان چې کوم دی نو دا محبوب لري. خپل بیبیانو طرف ته اشاره وکړه، داغه وجه سره داغه وجدار چې د ظاهر صفای سره به انسان باطن صفا ساتي، او کله چې باطن صفاو بیا د باطن کې خصوصا زړه صفاو بیا له الله محبوب ګرځي، بیا له جنت تتلیش. که ظاهر د صفاو باطن دی ګندا، باطن دی ګندره، ظاهر چې کوم دی نو دا صفاره یا د انسان ظاهر او باطن خو صفا خو زړه د نه ګندا، دا جنت تتلو کې چې کوم دی نو دا رکاوټ دی. نه خوشبوئی سره د انسان ظاهری بدن دا چې کوم دی نو دا صفاش معطر شي، انسان ورته رغبت او میلان کوي. او نیک او صالح بیبي درې سره د انسان باطن چې کوم دی نو دا صفاش. یو انسان شرعي طریقې سره نکاح وکړي، صالح بیبي ورله الله تعالی ورکي، درې انسان ګنده شبهات، درې انسان غلط سوچونه چې کوم دی نو دا خود به خود ختم شي، غلط تصورات ختم شي. او د انسان ذهن خو یو سوچ کوي، یو تصور کوي. کله چې غلط تصورات او خیالات ختم شل درې انسان په زړه کې چې کوم دی نو بیا صحیح خیالات راځي، بیا صحیح خواهشات راځي، بیا صحیح چې کوم دی نو سوچونه راځي، نو د انسان باطن درې سره صفا شي. او دریم نمبر سیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې او فرمایل دریم نمبر زما د سترګو یخواله په منځ کې دی، نو منځ سره د انسان د زړه صفای راشي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، انسان د نارواو نه مکمل طور باندې کم دی نو دا منع کړي.
منځ سره د انسان زړه صفا شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا درې هغه خبرې وکړې چې دا بالکل خلاصه و نچوړ د تمام کلام الهی، خلاصه و نچوړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته د راتلو دغه مقصد چې کوم دی نه یو نچوړ دی چې د انسان ظاهر هم صفا، د انسان باطن هم صفا، د انسان چې کوم دی نو زړه هم صفا. اولنی سی پیغمبر علیه السلام فرمیل چې ما د ستاسو د دنیا نه چې کوم محبوب دی نو دا خوشبوی ده، خوشبو لګول، عطر لګول، دا سنت طریقه یو انسان چې کوم دی نو دا ولګي. او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم چې کوم دی بذات خود یو خوشبوی وخای او عطر. پیغمبر علیه السلام دور کې بهترین عطر به هغه استعمالیدل چې به کم کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جسم خوله چا په څه طریقې سره راغستې هغې کې به یې مکس کړې وه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو پیره د غرمې په ټیم باندې ودرې، عربو کې سخته ګرمي، پنکې نه بل څه نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې ودرې، غرمې ټیم دی، ګرمي راک. یو زنانه وایي ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وکتل، د رسول الله مبارک درې جسم نه ښکته خولې داسې راسڅېرې. ما ته خو پته وه چې د پیغمبر علیه السلام خوله دا زبردست عطر دی، زبردست خوشبوی ده. ما یو لوښی راواغست، د هغې د لاندې نه مې راسې کېښود، هغې کې راسې قطرې راوغورځېرې یو څو، او بیا مې هغه لوښی چې کوم دی نو کېښودو. کله چې به ما عطر جوړول، عطر به مې جوړول، ما به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې خولو نه هغې کې یو ټاکې ور واچو، د هغې چې کوم دی نو خوشبویي به ډېره زیاته سیوا شوه لرې لرې پورې. او بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خولې د وجې نه زما د عطر خوشبویي چې کوم دی نو دا چلېده. نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله یو صحابي راغی غریب، پیغمبر علیه السلام نه د دعا مطالبه کوي، وایي د لور واده مې دی. رسول الله مبارک ورته وفرمیل دا راته وایي د لور واده دی. نو ناوې باندې خلک عطر لګوي، خوشبویي لګوي. عطر کور کې و، خوشبویي واغ ورته یا رسول الله نشته، ګرمي وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم باندې خوله و، د تندي نه یې داسې خوله راڅپاږه ورته لاس کې واچوله، وایي دا واله زما د طرفه، زما د طرفه دا واله د عطرو بندوبست خو دارې وشو. هغه صحابي وایي ما کور ته چې کله هغه خوشبویي د نبی علیه السلام خوله ویوړه، نه زمونږ د کور نه به داسې لرې لرې څو میله کې داسې خوشبویي تله. او بیا زمونږ کور چې کوم دی نو په عطرو والا کور باندې مشهور شو. ځکه دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن د خولې هغه خوشبویي او صحابه کرام وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام به د کوره بهر و، موږ به تپوس وکړو، پیغمبر علیه السلام به نه و. اوس موږ ته به دا پته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام چېرته دی، نو موږ به مڼ واغست د پیغمبر علیه السلام په خوشبویي پسې. پیغمبر علیه السلام د بدن چې کومه خوشبویي په هغې پسې موږ روان شو، نه روان به نو موږ ته پته لګېده چې په دې لاره باندې تللی دی. نو آخر کې چې به خوشبویي کم سیټ ته تللی وه، نو هلته موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا مونده. نو نمبر 1 پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې حبب الی من دنیاکم ثلاث، ما ته ستاسو د دنیا نه 3 څیزونه دا محبوب دي. نمبر 1 هغه خوشبویي ده. نمبر 2 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمیل زما بیبیان دی نیک صالحه بیبی را چې مارتوي دی په ذریعه سره الله د انسان باطن چې کم دی نو دا صفا کی. او دریم نمبر سی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته محبوب او داسې ورته محبوب چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به د ماسخوتن ودرېده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یو رکعت کې چې کم دی نو څو سپارې ولوستې او خپو باندې به مبارک باندې او پړسوب راغی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مونځ ته چې کم دی نو دا ولاړه. پیغمبر علیه السلام فرمیل دریم نمبر سی چې الله زما د سترګو یخوالی را په مونځ کې چې کم دی نو دا یخودرې. په دې کې د پیغمبر علیه السلام د سترګو یخوالی هم امت ته را خبره پرېښوده. نمبر 1 خوشبویي استعمالول د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه. نمبر 2 یو امتی په غیر د نکاح نه پاتې کېږي. دریم نمبر چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا الله تحفه کې مونځ ورکړه او پیغمبر علیه السلام لاړ معراج په شپه باندې عرش معلا پورې. معراج واقع تاسو اورېدلې ده. کله چې یو دوست د یو دوست خواله ورشي او یو دوست انسان ته ډېر زیات محبوبي، نو دی پتلو کې دلی او تحفه ورکړي، یو ګفټ والا ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله محبوب دوستو. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بره وخت د هغه سیډه معراج په شپه باندې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام له الله د خپل طرفه کم ګفټ ورکړی او تحفه یې ورکړې وه، نه دا 500 منځونو تحفه وه. پته ولګېده چې رب کائنات کومه تحفه ورکړې دا به اعلی تحفه وي.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غونته استایله چې کومه تحفه میلاو شي نو دا به اعلی تحفه وي ستا خواله یو اعلی کس راغی اته ورله داسې یو معمولي تحفه ورکړې چې هغه شان سره مناسب نه تمام خلک به تا ملامته کوي. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له 500 منځونو تحفه ورکړه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه رخصت شو امت ته را تحفه پرې خودا دا تحفه د مونږ کم دی نو دا پرې خودا ذکر مونږ کم دی دا د الله د رحمت د خزانو د کولاولو د پاره چابیانی دي. یو سړی دی ډېره کور روان دی بهر ته ځي دره سره دره کړمام روانه ده بهر ته ځي او د کور کې یو کس پرېښوده یو ځای پرېښوده تمام دروازې د کور مشرانو تاله کړې المارۍ تاله کړې بهر دروازې تاله کړې یو دروازې پرېښوده او پتلو کې بیا رزویله چابیانې ورکي ورته وایي دا واله پته نه لګي که چېرته کې په تا باندې راسي اټکل میلمانه راشي نو بیا له چابي والا دغه المارۍ کې پۍ پراته دي دا چابي والا دغه المارۍ کې چې کوم دی نو چینی وغیره ده که د خوراک دپاره میلمانه راشي دا چابیانې والا دا چې کوم دی هغه المارۍ دی کې چاول وغیره پراته دي دا مکمل چابیانې د تاواله کې نتلو تلو کې چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته چې بر رخت راغی پیغمبر علیه السلام د دنیا نه لاړ خو موږ له د الله د خزانو د کولاولو چابیانې پرېښودې دي. ګورئ انسانه که تکلیف راځي مونځ دی انسانه که تا ته ضرورت پیښیږي نو مونځ دی که څوم قسمه ستا ضرورت پیښیږي نو د هغې دپاره ته ما بهترینې چابیانې پرېښودې. نو را درې څیزونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل وی دا درې څیزونه زما ستاسو د دنیا نه چې کوم دی نو دا خوښ دي. وایي د نبی علیه الصلاۃ والسلام محبوب درې څیزونه چې کوم دی په دې مجلس کې هغه بیان شول او موږ او تاسو وپېژنده. د دې نه اخوا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل پسندیده درې څیزونه چې کوم دی نو دا مخې ته کړل. الله تر اخره پورې الله په اخر کې چې کوم دی نو هغه څیزونه درې ذکر کړي کوم چې الله ته محبوب دي. زبردست محفل او مجلس و دغه ټیم کې یوې څیزونه په دې کې را ذکر شوي دي. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی صدیق اکبر وایي چې ما ته د دنیا نه درې څیزونه ما ته محبوب دي. صحابه کرامو غوږ کېښود نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل چې صدیق ته کم درې څیزونه محبوب دي هغه درې څیزونه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دپاره صدیق اکبر چې کم دی نو دا خوښ کړي. نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته په دنیا کې چې ټولو نه محبوب سي د هغه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک ته قتل. صدیق اکبر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورپسې امت کې اوله درجه او په نبی علیہ السلام پسې دویمه درجه ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ درې څیزونه خوښ کړل. نمبر 1 ما ته چې دنیا کې کم څه خوښ دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته قتل. نمبر 2 چې ما ته دنیا کې کم څه خوښ دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپل مال خرج کول. نمبر 3 چې دنیا نه ما ته کم یو څه محبوب دی زما لور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې را دا درې خبرې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطابق چې کم دی نو صدیق اکبر خوښ کړي ځکه صدیق اکبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رښتونی عاشق. ځکه یو انسان سره یو څو سرمایه په دنیا کې نمبر 1 سرمایه د انسان سره خپل جسم دی دغه شان د انسان سره سرمایه د وخت دی بل سرمایه د انسان سره خپل اولاد دی او بل سرمایه د انسان سره چې کم دی نو دا مال دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کم درې خبرې خوښې کړې نو هغه څلور واړه سرمایه چې دا د جسم دا د وخت دا د اولاد دا او د مال دا ټولې راوستې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قربان کړي چې زما جسم چې د پیغمبر علیہ السلام سره او زه نبی علیہ السلام مخ ته ګورم زما وخت هم په دې باندې لګي زما مال هم په پیغمبر علیہ السلام خرج کېږي زما بچی هم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په نکاح کې راک. دا درې خبرې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې کم دی نه دا وکړي. او بیا اولنۍ خبره ده چې ما ته د دنیا نه محبوب داري چې زه د سردار دو جهان مخ چې کم دی نو داسې کوم کم یو انسان چې کم خواهشي الله خواهش د انسان پوره کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرای شقو یو صحابي براغه مجلس کې وکیناستا او بیا براغه کې بنا سبا وینه بیا بلاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګي درې سړي څه ضرورت پېښ شوی خو وینا پیغمبر علیہ السلام صحابي نه تپوس کوي مشر کس دی ورته مجلس تراشي او شبنا سي بیا لاړ شي بیا راشي بیا لاړ شي سوي نه و یا رسول الله
مجلس کې چې ناس یم او تا ته ګورم نه ټیم پاس کېږي ذهن ته سرور او تسکیني زړه مې خوشحالی خو چې کور ته لاړ شم نه بیا مې زړه خپی نو بیا راشم نو دلته ستا ملاقات وکړم نو بیا چې کم دی نو دا لاړ شم دا د صحابو شغ د پیغمبر علیه السلام سره نو صدیق اکبر خواهش هم داو دنیا کې دا درې څیزونه چې کم دی نو محبوب نو پیغمبر علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت کوي او پیغمبر علیه السلام چې لاړ غار ثور کې د دشمن نه پناه واغسته نبی علیه السلام سره هم دقه د رسول الله مبارک دا یار صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دی صدیق اکبر په صحابو کې هغه صحابي دی چې د قرآن په نص سره داغه صحابیتوب قرآن چې کم دی نو دا ثابت کړی دی غار کې دننه ناست دي الله فرمایل اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هغه ټیم چې خپل صحابي او دوست پیغمبر علیه السلام فرمایل لا تحزن ان الله معنا یریږه ما غمجن کېږه ما الله زمونږ سره دی الله فرمایل اذ قال لصاحبه کم وخت چې خپل صحابي ته وي و د شیعاګانو د ملا تیر معاشره دی سره هغه صدیق اکبر په شان کې ډېره زیاته ګستاخي کوي نعوذ بالله زمون خلیل او مغه الفاظ نه راځي صدیق اکبر د نبی علیه السلام سره روان شو غار کې غار ته ورننه پیغمبر علیه السلام ته لک صبر وکړه زور زم دا غار لک صفاکم شاړ غارو چې دنه ورغه دا غار خودن ټول سړی سړی وداسي او د غار کې دنه سړی نو ریګ هماران یو شیبل شی موزیا شي حضرت ابوبکر صدیق دا سړی ټوله ټپ کړي د یوې سړی را ټپول د پاره سره سونه ناغې ته خپل خپبره کې خو را پوندې او تراسي اړم کړه نبی علیہ السلام ته وی راځه دنه رسول الله مبارک پیدل سفر کړو صدیق اکبر ناس سے راسه رسول الله مبارک داغه پغېږي کې سر کې خود سترګې وراله نو صدیق اکبر چې کم خواهش وو چې زما دنیا کې محبوبه مشغله داره چې پیغمبر علیه السلام مخ قتل غیږ کې پروت او مخ ته راسي قتل د نږدې نه لکه څنګه چې ماشوم د انسان په غیږ کې پروتي خواهش الله د غزه پوره کا نږدې نه پیغمبر علیه السلام مخ ته ګوري خو لک سات وروسته کم دی کې رکاوټ غورځو یو مار چې راسي چاپیره ګرځېدل صدیق اکبر د خپل راسي او ټک ورکا چې ټک ورکا حضرت ابوبکر صدیق دا جسم باندې چې کم دی هغه زهر دومره اثر وکړي چې د سترګو نه اوخراله ښکته پیغمبر علیه السلام په مخ ولګېږي چې کله ګرمې اوښ ښکته راوبهرې نبی علیه السلام سترګې وغړولې صدیق سري وی یا رسول الله اوس ټک راکړه هغه ټک ولا مار ورکړو هغه مار هم د پیغمبر علیه السلام د ملاقات په انتظار باندې پرې غار کې دننه ناسته او نن خو د ملاقات ورځ غریب ته ګناه نه و غریب چې کم دی چاپېره ګرځي ملاقات یې فوت کړه او دی خو اصول ټولې ټپې مجبورنې چې کم دی نو صدیق اکبر پوندې چې کم دی نو ټک ورکړو نو صدیق اکبر چې کم خواهش وی زما د دنیا نه درې څیزونه محبوب دي نمبر 1 د پیغمبر علیه السلام مخ قتل هلته کې د نږدې نه د پیغمبر علیه السلام د مخ ملاقات وشو او بیا دویم سی وی زما دا خوښ دی چې زه په نبی علیه السلام باندې خپل مال خرج کوم تاریخ گواه دی پیغمبر علیه السلام وی ما د هر چا دنیا کې بدله ادا کړه خو صدیق ستا بدله مې دنیا کې ادا نه کړه ستا بدله به د قیامت پر ورځ خدای پاک ته درګرځوي یو پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناستو صدیق اکبر ناسته جړلې چا ورته دا ولي وی لږ مال را سره دی اړه مې غواړي په نبی علیه السلام باندې خرج کړم خو یو سوچ مې وړي دا وړي د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې اوچت لاس دا د لاندې لاس نه بهتر دی اوچت لاس مطلب ته چاله څه ورکې بلې دي سره علي نو مطلب دا چې ورکولو والا لاس دا غستو والا لاس نه بهتر دی همیشه انسان ځان داسې جوړ کړي چې په بل دی خرج کوي د بل نه دې نه راخلي نو حضرت ابوبکر صدیق وی جاړم ځکه مرګري ته وی جاړم ځکه چې مال په نبی علیه السلام باندې خرج کول غواړم لږ مال مې راغستی خو که نبی علیہ السلام له دا مال ورکوم نو چت لاس زما راځي لاندې لاس د نبی علیه السلام راځي نو دا راته ګستاخي ښکاري خدا رب ته جاړم چې خدای د پیغمبر علیه السلام زړه کې دا ورواچې چې حضرت ابوبکر صدیق مال خپل مال وګڼي او پیغمبر علیه السلام په غیر د اجازت زما په مال کې تصرف کوي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رب ته سوال کو او بیا تاسو واقعات اوریدلې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام د یو جهاد د پاره چې کوم دی چندې اعلان کو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وی صدیق اکبر په هر میدان کې زمانه مخ کې تللی دی
عمر رضی الله تعالی عنہ کله کله وی حضرت ابوبکر سریقه وی بیان کو دواړه وی بیان کو اورته عمر رضی الله تعالی عنہ وی رس بیان کو وی زم چې د تمامي زندګۍ نیک اعمال تعالی درکم او تمال د عقی یویش په ثواب راکې کم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تا په غار سور کې شپه شوګر کړی و پتا باندې مار ټک لګولیو ستا په غیږ کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر پروتو نو بیام چې کم دی زستا د شپې بدل نشم درګرځولې خو کبه را تر سره کینو پرې سره چې کم دی نو تیار یم عمر رضی الله تعالی عنہ وینن میدان ګټم د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ میدان تی ګټه دن ورغه حضرت عمر رضی الله تعالی پیغمبر علیه السلام اعلان کړي نن بر ټول کور نیم مار راوړم او دلته ویل چندې ډیری کې جمع کاو خو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ اخو ابو بکر دې در خپل نوم ابو بکر نو دا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلو ابو بکر معنی د پهل کرنے والا مخکې کېدون کې په کم ځای کې نبی علیہ السلام ما خبر کړی ټول اول میدان ته صدیق اکبر وردنګلی نزدګ ورته ابو بکر وای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مال راوړ او د عمر رضی الله تعالی مال راوړ نبی علیہ السلام قتل چې مالونه خو ډیر راوړل ورته وای عمر رضی الله تعالی ته عمر ته چې کم دینو کور کې سپرې خودل و نیم مال می پرې خو نیم می راوړ صدیق تا سپرې خودل ما په کور کې الله او د الله د رسول نوم پرې خود نور می هر سره راوړل تر دې پورې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په جسم باندې کوم جوړه ودای وستا التا ډېری ته ور واچولا او دروازه باندې ټاټ یو پرده را زوړنده لال د ټاټ هغه پرده راوښلوله در خپل جسم نه راسي تاو کړه وسپریل سپای کمزې ګورو بټنې و کمزې ګورو لاړ یو کیکر ولاړو داغې نه غنی راو شو کولی او داغه غنی داسې پرې ټاټ کې داسې ورکړې چې دا کولاویږي نه راغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخلا پاغ زبردست ورده کې او دومره محبوب ورده رب کائنات جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغی ټاټ اغوسته رکیکر غنی پکې ورکړي جبرائیل دا سکه دا आवाज مانري د صدیق اکبر وردینن الله ته دومره محبوب راغلی را چې الله اسمان کې اعلان پرشتو ته کړي چې تمام پرشتي په اسمان کې چې کم دینو ټاټ واغوندای کې کرو غنی پکې ورکي زکه پزما کوانده زماره محبوب یو محبوب چې کم دینو داسې وردی دا الله د رسول په اعلان باندې چې کم دینو اغوسترار سره دا الله د رسول لپاره خرج کړل نو صدیق اکبر ما ته دویم دنیا کې خپل مال په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې خرج کول او جبرائیل علیه السلام یا رسول الله الله چې کوم دی حضرت ابوبکر صدیق باندې سلام وای او بیا وای چې صدیقه رب وای چې ستانه خوشاله م صدیقه ته زمانه خوشاله وکني حضرت ابوبکر صدیق په جړا شوی چې رب خوشاله دی زما سمجال لې زنه خوشاله نو مال التګي مکمل تور باندې چې کوم دی نو دا جمع ک نه حضرت ابوبکر صدیق وای نمبر 1 خوخ می چې کم دینو دارې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ته قتل نمبر 2 خپل مال په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې خرج کول او نمبر 3 زمالو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې کم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې را پرې خبره باندې ډیر زیات خوشاله دا درې خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړي دا درې خبرې چې کم دی ورپسې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړي شپه خبره شوه کله چې را شپه خبره پوره شوه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پاسه ری یا رسول الله دنیا کې زمام درې خبرې ډېرې زیاتې خوخيري هغه درې خبرې نمبر 1 داري چې امر بالمعروف د خو خبرو حکم کول نمبر 2 نهي عن المنکر د بدو نه چې کم دینو منع کول او نمبر 3 ساده لباس اغوستل ساده لباس اغوستل دا درېونه خبرې زما دنیا نه ډېرې زیاتې محبوبې دي دا یو خبره د سرو زر په اوبو د لیکلو د یویش خبرې دي انشاءالله کاینده جمعې ته ژوندي پاتې شو بیان به یې یا یو څو جمعو کې به خبره بیان شي چې یویش خبرې رب کائنات آخر کې بیا درېو خبرې اعلان کړی زما دا محبوب دي دا یو خبره چې کم دی ادا کول مسلمان له لازمي دي امر بالمعروف د خو خبره حکم کول د عمر رضی الله تعالی عنہ زندگی امر بالمعروف کی وتا نهی عن المنکر کې چې کم دی نو وتا همیشه لپاره سوچ کو او دنیا کې پیغمبر علی السلام عین په وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علی السلام تراس یو سو خبره وخی و یا رسول الله کدی سی وګړي خوان بونه کی الله په قران کې آیت را نازل ک قرآن کې به آیت را نازل کا هم د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلینه چې به کوم خبره وتی وک الله به هم د عمر رضی الله تعالی عنہ تایید وکړه خبره به فرض شو زنانه او فردا خزیره کور نه وتل
بلا خبرو کې عمر رضی الله تعالی پرې باندې فخر کو پرې خبرو کې الله زما تایید کړي ره ما به پیغمبر اسلام له مشوره کړ الله به حکم را نازل امر بالمعروف همیشه لپاره وې دا ځای کته چې زماره خلینو راسي خبر وزي چې هغه یو معروف دا غي نه خورش دا شل رکعات تراوی مونږ او تاسو کو تراوی درې مونږ د تراو کې چې کم دی روزه کې پوره تفصیلی باس کو چې ابتدا کې بل تراو څه کیفیت هو عمر رضی الله تعالی چې کم دی تمیمی داری او دغه شان دی کم دی یو بل صحابي چې کم دی نو دا راوغستل او شل رکعات تراو کې مخ کې کړل صحابه پسې چې کم دی نو شاته داود رول ابي ابن کعب رضی الله تعالی تمیمی داری را دواړه بس دا یو طریقې چې کم دی نو وسکړه داغه سره سره چې کم دی نور داسې بلا کارونه لکه جنگ یمامه کې صحافیزان د قرآن شهیدان شول نو چې کله به جهاد نو مجاهدین د عمر فاروق په دور کې به مجاهدین کله اسی ناسن عمر رضی الله تعالی ورته وکمکه وی جنگ یمامه کې قاریان شهیدان شي ما ته حافظان ډیر کم ښکاری د قرآن د ضایع کېدو خطر را وی چې کله جهاد نه نو تاسو حفظ کوئ بلا په زرونو کسانو چې کم دی عمر فاروق رضی الله تعالی په حکم باندې د قرآن حفظ وکړو او نهی عن المنکر اخو د عمر رضی الله تعالی شان ستاسو مخ کې بار بار اورې په ځالمال وغیرہ کې چې څومره د بد برغه مخ کې چانی شو کوله په خپل باندې هم چې کم دی خپل ځان باندې امر بالمعروف نهی عن المنکر لاګو کړه او نور ته چې کم دی نو بیا ور سپلای کو حضرت علی رضی الله تعالی راغی عمر فاروق ناشته علی صاحب راغی عمر رضی الله تعالی ناشته او د خپل خلافت پرې خلافت په امور باندې غور او فکر کوي چې اصلاح خلکو به څنګه راځي دیوا لګېدلې تیار ده ځکه دیوا لګېدلې د بیت المال چې دلته ناس هم چې کم دی خلافت په امورو کې راغی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی عمر فاروق ته تپوس کوي علی صلی الله علیه زما ستاسو یو ذاتی خبره ده خبره ذاتی را کړه خلافت په امورو باندې وی ذاتی را دیوای بند کړي وسوایا ورته امیر المؤمنین دیواله ولې بند کړه تیار شو وېزه ما خو چې لګولې او ماره خلافت په کارونه کې سوچ او فکر کا استاد ذاتی خبره ده زو استاد ذاتی خبره توقدم بیت المال زخپلوم د سینې شم کوله بلوم نه پریدم نه یعنی المنکر او دریم نمبر خبره تفسیر بینه ګو ټیم ختم ده دریم نمبر خبره وې زما دریم نمبر کار چې وخت امر بالمعروف نه یعنی المنکر نو ورستا هغه ساده لباس غوستلی او بیا تاریخ هم پرې باندې گواره عمر فاروق رضی الله تعالی څنګه زندگی به بسر کوله ځنګل کې روان دي سری لباس ټول ټانکې لباس چې هغه ته ټوکړې لګېدلې یو شپنکی پسې ورغه شپنکی ته لنګ بيزغه بکې نشه وګې شه عمر فاروق رضی الله تعالی او ورته چې نه لنګ بيزي پکې شته خدا بيزي پردې رزي په اجرت باندې سروما نو پرې مسله نه هم پواج یو سړی په کرای باندې بيزي سړی چې د پردې بيزي نه میلماله پیل وشلې شو کنه شي عمر رضی الله تعالی پته ولګي سړی خډیر زیات دیندار دی چې د پردې مال له څنګه کې هم ځان ساتي امتحان پې کوي وای پیسې بدر کم چا د سوامه لنګ بيزرا خرڅه غړیر لري روانم په لار وتی په خرم او بیا ځان سبا کم ک مالک تاسو کو ورته شرم مخماته کړي ځکه شرم د دنیا بيزي ماته کړي او ډانچ ورته وخه هغه خندلې میلمړې سادي که زما مالک ته پته نه د مالک ولی هغه زما ستاره خبرې نه اوري عمر رضی الله تعالی په ملا باندې ورټپاو ورته استاغون ته زلمیان چې په دنیا موجود الله په قیامت نه راولي ولی عمر ونه پیجن رضی الله تعالی ساده لباس کې ملبوس پروتوکول نو مخکې شاته چې کم دینو لخکرې نه وي او بیا ټولو نه خونه او د مزي خبره ده چې عمر فاروق په خپل ساده لباس باندې بیت المقدس فتح کړو بیت المقدس د فتح لپاره مسلمانان روان شول چې کله ورالل يهودو وی ستاسو پیغمبر نخې هم زمونږ په کتابونو کې راغلي او دغه سره چې کوم صحابه خصوصا خلفای راشدین داغه نخې هم زمونږ کتابونو واضح کړي دي ستاسو چې کوم موجوده امیر دی خلیفه عمر فاروق دغه نخې راته وښی چې موږ یې خپلو کتابونو سره چک کو چې هغه سړی دی او که نه دی کاغی نبیان نخې موږ ته خوښي اوس یې ورته نه وایي وروسته به تاسو ته ووایي چې دا نخې دي بیا موږ جنګ نه کوو بیا ځان خرابولی او کاغه نه نبیا کرے زور ولګي زموږ بیت المقدس زموږ نه نشي فتح کولی عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه مرګر ورته امیر المؤمنین راشد اوس نخې قتل غواړي امیر المؤمنین روان شو په یو سورلې باندې اوخته ورسره خادم او غلام دی غلام ته پر یو اوخ باندې زو لګ د قناعت نه بکاروالو اسراف نه کو دا اوخ زګه چې انسان پیدل سفر کولای شي نجستړی شي هغه بری اوخ تر واخیږي او بیا به بل د اوخ مهار نه ولای
نه بیا به هغه اوښ ته وخیږي بل به ورسره پیدل رواني نه غلام ته وي کله به ته سورلي کې ما به اوښ نیولی د مهاره کله به زه سورلي کوم تا به اوښ چې کوم دی د مهاره نیولی روان به یو روان شه صدیق اکبر عمر رضی الله تعالی عنه جامې اغوستې وې جامو کې مختلفې ټوکړې پیون شوې ښه د هر رنګ ټوکړې وې او بیا د خوند او د مزې خبره ده چې یوه ټوکړې او ځای کې کمیش لیدلی او نه هغې کې چې د ټوکړه نه ومیلاو شي نو سرمنې موندلې او هغې ورته پیوند کړې وه نه په هغه لباس کې روان دی ګورې ښه قسم په خدای نن خلکو ولیدل دا سرې ګریوانونه او دا ساده لباس او دا ګډوډ پټکو چې کوم دی نو نن دنیا اریانه کړه او فتح هم الله د دغې خلکو په تقدیر کې ایښودې ده عمر رضی الله تعالی عنه نن د دنیا صفر پاور چې کوم دی نو صفر د هغې نه جوړ شو او هغه شلیدلو ګریوانونو چې یو پیسار په خپو او بل په خپو نه یو پنسه ښکته او بله بره تڼۍ چې کوم دی دا شلیدلې بالکل هغه سره ګریوانونو نن دنیا چې کوم دی نو الحمدلله فتح کړه ځکه د امریکې چې کوم مخکینی صدر جار ډبلیو بوشو کې څه بلا وه هغه افغانستان کې موږ د صلیبي جنگ اعلان کړی دی نن الحمدلله افغانستان کې طالب جنگ نه دی ګټلی عالم اسلام جنگ ګټلی دی صلیبي جنگ ګټلی شوی دی د یو انسان په زړه کې چې دا اوري د دانې برابر هم ایماني هغه په دې باندې خوشحالي مناوئ کم چې پې نه مناوئ د هغه نه ایمان رحلت کړی دی تګې تې کړی دی نو عمر رضی الله تعالی روان دی نه کله غلام په اوښ باندې کینی او امیر المؤمنین جلب مخکې نیولی رواني او کله امیر المؤمنین کینی غلام جلب نیولی مخکې رواني بیا د خوند او د مزې خبره دا کله چې فلسطین بیت المقدس ته ور ورسېدل خلک راوترې مخکې عمر رضی الله تعالی کې نښې ګوري نه په دغه ټیم کې د عمر رضی الله تعالی عنه د پیاده تلو نمبر راغی او د غلام چې کوم دی د سورېدو نمبر راغی غلام ورته امیر المؤمنین خلک راوتې تاسو ګوري تاسو بره کښېنئ زه به ښکته کښېنم نه ستا نمبر دی ستا حق دی د بل حق نه وهم د آس مهار یې نیولی خلک ګوري وایي امیر المؤمنین کم یو دی وی دا بره چې په اوښ ناست دی غلام دی او دا جلب چې نیولی د امیر المؤمنین دی خلک رالل عمر فاروق ته وکتل ورته یې موږ جنګ نه کوو بیت المقدس امیر المؤمنین ته حواله ځکه زمونږ کتابونو کې چې کمې نښې وې چې کم شخصیت بیت المقدس فتح کوي نه هغه به پیدل رواني غلام به یې بره ناستي د هغه چې کوم دی نو لباس کې به ټانکۍ لګېدلې لباس چې کوم دی نو پیون پیون به یې دا هم اقری بیت المقدس ورته پرېښود نو دا نهه خبرې شوې ښه پیغمبر علیه الصلاة والسلام درې خوښې کړې حضرت ابوبکر صدیق درې خوښې کړې درې عمر فاروق رضی الله تعالی چې کوم دی نو خوښې کړې انشاءالله که زندګي وه د دې نه خوا درې خبرې عثمان رضی الله تعالی کړې وې بیا درې چې کوم دی حضرت علي رضی الله تعالی کړې وې بیا درې جبرائیل علیه السلام زما را درې سونو محبوب دي او درې بیا رب کائنات زما محبوب دي انشاءالله بقیه روایت په انشاءالله بیا بیان کو آخر دعوانا الحمدلله